نو هارون علیه السلام چې د سر وختونه او د ګیرې نه نیول دی هغه دې معنی کې دی چې د سره یې دا صلاح کوله چې دا کار ولې وشو څنګه وشو حالات څرنګه وو نو یا یې وله په سر لاس کېښو یا یې وله ګیرې ته لاس که لیکن که شعر کې د الله د رضا دپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې دا صورت اعراف د 152 نمبر آیات نواله تر 156 نمبر آیات پورې ترجمه ده اخر پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي دا مخې ته چې تاسو وګورئ ان شاء الله مخې ته به تاسو د قرآن الفاظ به هم لیکل شوي کته به ورته اردو کې معنی هم لیکل شوي او په پښتو کې به ترجمه مولانا مفتی سید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داود چرنگی دا به پښتو کې ترجمه کوي او تاسو دا شعر کې د الله د رضا پر تاسو ته په شعر کېدو په لایق کېدو الله پاک جنت راکوي اجر به میلاویږي علما نه تپوس وکړه خلک به د قرآن درس د قرآن ترجمه اوري ګوري به او موږ او تاسو به قبرونه کې موږ تاسو ته به اجر میلاویږي نو ضروري شعر کوي او لایک او کومنټ ضرور ورکړئ کومنټ څه خو رایه راکړئ دا شان صحیح دی که څه طریقه وکړم څه قسم غلطي یا څه مسله پکې ما ته وایه داسې مه کوئ ډاکټر صاحب داسې وکړه صحیح ده که نه انشاءالله السلام علیکم الله خوش اوس مخې ته ترجمه ګورئ واخذ براس اخيه يجره اليه وینیو خپل ضرور سر او طاها کی راضی داغه گیرا یجره الیه ځان ته نزدیک راکش ک رایخ یادا معنا چې سړی چا باندې لاس واچي اوږي باندې او وګ ورته نزدیکی یا ځان ته نزدیکی او حال احوال دی اخلي دی معنا کې نو دی ورته وی قال ابن امه اے د مور زویا اے د ابي زویا علماء لیکي چې پلاری زر وفات شوی او کله چې دی ماشومانو او مور لا ژوندی وه نو ځکه هارون دی موسی ته وی ابن امه اے زما د ابي زویا زما د مور زویا موسی علیہ السلام کو جلال کیو او ترحم د بار دی ورته وی ابن امه ما منی قوم ضرور شو زی کمزور کړم نزدې وا چې زی وجلې وې نو فلا تشمیت بی الاعداء ما منی دشمنان مخندوا دی به موږ سره خندا کې چې رونه ځان کې روان شو ولا تجعلني مع القوم الظالمين نو بیا موسی علیہ السلام عرض کی چې رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين دنیا کې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي د ټولو ګیري مبارک وي دارنګه علما لیکي چې څومره صحابه او د نبی علیہ السلام ملګري رضی الله عنهم اجمعین د دې ټولو ګیري وي نو ګیره پرې خل دا سنت نه دی دا واجب دی او یو موټه ګیره ساتل درې واړو طرف نه دا واجب دی او د دینه کمول لندول یا خریل دا ناروا دی گناه کبیره ده مستقلا حرام دی او لوی جرم دی دا د یو مسلمان لایسنس دی یو پاسپورت دی د دینه بغیر ویزا نه لګي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم یقینا هغه څوک چې نیولې اوس خلرا اله معبود مددگار زردا چې ورسېدي تا غضب طرف د دینا وذلت فی الحیات الدنیا او ذلت رسوائی په ژوند د دنیا کې وکذالک قاعده او قانون دا دی دغه رنګي نزل المفترین سزا ورکوم بدل ورکوم المفترین هغه چالره چې د ځان نه دروغ جوړي المفترین د ځان نه دروغ تپي یو سړی نبی علیہ السلام طرف ته یو حدیث منسوب نه او د ځان نه منسوب کوي لکه بدعت جوړي نو د مفتری دی او دلته سزا صدا غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا
والذین عملوا السیئات او هغه څوک چې عمل یې وکړ د بدۍ ثم تابوا بیا یې توبه وویسته من بعدها رستو د هغې وآمنوا مسله یې ومنله ایمان یې قبول کړ ګناه ترې وشوه صغیره یا کبیره بیا یې توبه وویسته ان ربک یقینا رب ستا من بعدها رستو د دې لغفور رحیم خامخا بخونکی دی مهربان ولما سکت عن موسی الغضب او هر کلا چې قلار شو سکتا سړشوا عن موسی الغضب د موسی علیہ السلام نه غصه کله چې د موسی علیہ السلام غصه سړشوا کم شوا قلار شوا اخذ الالواح وای غستی پور تکړی تختای تورات شریف راوچت وفي نسختها او په نسخه داغه کې لیک داغه کې مضمون داغه کې هدن هدایت ورحمت مهربان دیاوا للذین هغه چالرا هم لربهم يرهبون چې دې د خپل ربنا يرکې کم تورات چې موسی علیہ السلام ځان سره راوړو نو هغه کې دا خبره لیکوا چې هغه کې هدایت هم او رحمت هم واختار موسی قومه 70 رجلا موسی علیہ السلام خپل د قوم نه ځان سره او یا تن راواغستل چې راځي الله مخې ته ځو جرګه وړو چې زمون ګناهونه موږ ته معاف کړي 12 قبیلې وي د هر قبیلې نه شپږ تن واغستل 2 تن پاتې شو یوشع او قالب یا 2 تن موسی او هارون په خپل او یا تن د قوم نه راواغستل واختار موسی قومه 70 رجلا واخکړ موسی علیہ السلام د قوم خپل او یا تنا لمیقاتنا زما پیشې لرا زما ملاقات لرا نو الله ور سره خبرې کولی موسی علیہ السلام سره دی اوریدي نو دی حل دا مطالبه وکړه چې موږ الله لیدل غواړو لکه مخکې سوره بقره کې تیر شوی دی کله چې د دې دا مطالبه وشوه چې موږ خو الله په خپل سترګو لیدل غواړو اسی ایمان نه راوړو فلما اخذتهم الرجفه نو هر کله چې ونیول دی لرا زلزلې نو زمکه وجړه کېدا یو جړق شو او دی مړ شو قال نو موسی علیہ السلام وی ربي زما ربا لو شئتا کتا غوخته اهلكتهم ندی بدی هلاکړیو من قبل مخکی و ایایا او زبدهم وجلهما اوس خدا د قوم او یا تن ما سره راغلیو او تا بدی مرګ راوست دی وجل اوس کا قوم ته واپس یواز زم نو خلق به وي چې د خو زمنګ ملګری وجل زمنګ د قوم مشران وجل نو الله ته موسی علیہ السلام خواستو کو او الله قبول کو او دا اویاتن الله بیا ژوند کړو اتهلكنا بما فعل السفهاء منا آیا تا هلاکړو په سبب د هغه کار چې کړو به وقوفو زمنګنا ان هي الا فتنه ندیدا وجلستا یا ژوند کولستا مگر ازمائش امتحان ستا دے تضل بها من تشاء گمراہ کای دې سرا چاله چستا خوښي وتهدي من تشاء خونک هدایت کای چاله چستا خوښي انت ولينا تزمن زمواري زمن مددگاري فاغفر لنا بخنو کمنتا ورحمنا رحمو کمن باندې وانت خير الغافرين او یقینا انت غرا بهتر بخون کې واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه اولیکا منگلرا مقرر کا منگلرا پدی ژوند دنیا کی حسنتن خایسته ژوند یا توفیق د عمل راکې وفي الاخرة حسنه او په آخرت کی بدلی داغه انا هدنا الیک یقینا من رجوع کو تا قال ان الله فرمای عذابی اصیب به من اشاء عذاب زما رسوم چاله چې زما خو خشي
دنیا کې هم آخرت کې هم ورحمتي وسعت كل شيء او مهربانتیا زما رحمت زما فراخ دے هر چالرا دنیا کی کافر لهم ورکو مسلمان لهم ورکو هر چا منی مهربانی فساكتبها زردا چوبلکم دلرا للذین حق چالرا یتقون چیزان ساتي د شرک نه د گناهونو نه مهربانتیا دنیا کی عام ده او آخرت کی خاص ده اکتبها للذین دغه مهربانتیا به ولیکم د جنت هغه چاله را چې ځان ساتي دنیا کې د شرک نه د ګنا نه ويؤتون الزکا ورګي زکات لرا والذین هم بآیاتنا یؤمنون او هغه دي چې پایتونو زما دنیا کې یقین ساتي دنیا کې ځان ساتي د شرک نه زکات ورګي زما حکمونه منی او آخرت کې به ورځ جنت ورکړي ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک